د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم د په سفر باندې تو نو غني بیبیانی وی ډیری بیبیانی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو د کمی بیبي چې خسنه براوخه ته هغه به د ځان سره بو وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو په منځ کې خسنه واچو نو خسنه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راوخه تاریخ خسنه راوخه چې کله داغي خسنه راوخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره په سفر کې بو وستله غزا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه فارغ شو واپسې کراتل شپه شوله په یو بیابان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرام سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو چې لا سبب نو ختله سبب اوخته چې څنګه به سبا اوخته نو منځ به وکړو او سمدستي په تیاره کې روانېدل خپل سفر به دوباره شروع کو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ویزه چې پوه شم چې اوس د تلو ټیم دی ویزه لاړم تقاضي ته بولو براز ته لاړم ځنګلو سیر ته لاړم ما چې بیا قافله نشي ودرېدی خو راشه بولو براز خپل حاجت فرکه بیا سفر دی ویزه چې لاړم ځنګل طرف ته نو واپسې کې چې راتلم زما په غاړه باندې یو امیر هغه رانه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چې ما ته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دغې زمانه کې د زنانو وزنونه زیات نه و داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانو په شانتې نه وي نو زه کمزوري وم هغې کجاوه اوچته کړه په اوښ باندې کېښوده مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده نو زه په کجاوه کې نوم او قافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تللی دی ځای خوشی دی زه هلته غلې کېناستم وی سوچ مې وکړو په دوی پسې وروستو ځمه نو فتح نه لګي چې لاندې کړم که لاندې نه کړم ځکه هغه په اوښانو او پاسونو دی زه پیدل یم نو شپه د لاندې به یې نه کړم خو ښه به ګډه وډه شم تېنه ښه خبره دا ده چې دلته کې کېنم نو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام زما معلومات وکړي او زه نه یم که نه نو په ما پسې به واپس دلته بیا راځي هلته غلې کېناستم چې کېناستم وی ځواني وه نوی عمر و بس داسې کېناستم لوپټه مې په ځان راواچوله اوده شوم سترګې مې ورلې په دې کې چې سحر رڼایي لګېدلې ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا و چې کله به د سفر کو نو د ځان نه به یو وروستو یو کس پرېښودو هلکه ته دلته پاتې شه سحر کو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به په رڼا کې روچت کې مونږ پسې به راځې ځکه چې قافله خو به د شپې روانېده که نه نو سحر به ته وګورې خو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې رالې او په مونږ پسې به راځې په دغه ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام صفوان رضی الله تعالی عنه ځان نه وروستو پرېښی و نو چې کله رڼایي ولګېده او صفوان رضی الله تعالی عنه داسې وکتل چې دغلته څه شی دی څه تور څه شی ښکاري نو چې لږ ورنږدې شو نو ویې کتل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وه او صفوان رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه که نه د پردې حکم لا نه نازل شوی چې د هغې نه مخکې لیدلې وه نو څنګه چې وکتل د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وده د مخې ښکاره دی نو چې هغه وکتل چې دا خو د نبي علیه السلام بیبي فاتح شوې ده نو د خولې نه بې اختیاره په چغه دا وختل وی انا لله و انا الیه راجعون دا د خولې نه وختل نو چې دا د خولې نه وختل عایشه رضی الله تعالی فرمایي زما سترګې وغړېدې نو څنګه چې مې سترګې وغړېدې نو زه مې په مخ باندې لوپټه راواچوله مخ مې پټ کړو وی قسم په الله چې زما سره صفوان بله خبره نه ده کړې خو اوښ یې راوسته او غلی زما خواته کېنو او زه کجاوې ته وختم سواره شوم او هغه اوښ د موار نه ونیو مخکې روان شو تلو تر دې پورې چې د قافلې سره یو ځای شو قافله خو لاندې کړه او دلته کې منافقینو ته مو کفه لاس ورله د منافقینو چې کوم سردارو عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر دا خبره خوره کړه د هغې د یو سره غوږ جنګولی کله د بل سره غوږ جنګولی نعوذ بالله د عایشه د صفوان صلی الله روانه ځان یې ورته پاتې کړی و د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبي متعلق دا خبره شروع کړه وی د عایشه د صفوان سره غلطه لار وه نو ځان یې ورته پاتې کړه وګوره دواړه یوازې په موږ پسې راله دا قصه یې شروع کړه اوس عایشه رضی الله تعالی عنها د ځان نه خبره نه ده چې ما پسې کمې خبرې کېږي دا خبره ورو چلیده په قافله کې چلیده حتی در دې پورې چې بعضې ساده مسلمانان چې صحیح مسلمانانو هغه هم په دې خبره کې ګرفتار شو د دغه منافق په خوله باندې څه وکړو اعتبار یې وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي
وی چې کله موږ د سفر نه رالو زه کور ته راورسېدم نو زه بیماره شوم یو خو بیماري دا چې سړی د سفر نه راشي ستړی وي که نه وي د هغې سفر د وجې نه ستړیا را باندې وه بیمار وم د هغې د وجې نه وی دویم دا چې د نبي علیه صلات وسلام زما سره هغه مینه نه وه زه خبر نه وم خو نبي علیه صلات وسلام به چې کور ته راغی نو صرف سلام به اچو اخو استواګرې خبرې ما سره نه کولې نو ما وایي چې د الله په رسول باندې څه شوي دي ما سره هغه مینه نه ساتي ما سره هغه خندا نه کوي ما سره هغه شانتي نه کښېني چې څه وجه ده وی د نبی علیه صلات وسلام د بې رغبتۍ زما په هغې بیمارۍ کې لږه نوره اضافه وکړه وی دومره بیمار ومه سخته تبه مې وه چې ګرځېده راته هم مشکل و وی داسې ماښام ماسخوتن ټیم و تیاره وی زه بیت الخلا ته تلم نو بیت الخلاګانې په هغې وخت کې داسې نه وي خو خوشي کورونه و زنانه به داسې سهارا طرف ته تلې وی زه سهارا ته تلم بولو ته نو چې واپسۍ کې راتلو نو زما سره مستح مستح و د مستح رضی الله تعالی عنه مور را سره وه دا مستح بدري صحابي دی وی د هغه مور را سره وه هغې زه د لاسه نیولې ومه نو هغې په دې څادر کې د خپل ورخته ټکرې وواله نو چې ټکرې وواله وي د خولې نه یې دا وختل چې تعیسه مستح تباه شي خپل زوی ته یې خیرې وکړې ما ورته وی چې مورې دا څه کوي ته خو مستح ته خیرې کوي تا ته پته ده خو بدري صحابي دی ته یو بدري صحابي ته خیرې کوي دا ته څه وایې هغې راته وی چې عایشه ډېره ساده یي عایشه ډېره ساده یي ما وی چې ولې وی چې مستح په تا پسې کمې خبرې کوي ګوره دا بدري صحابي و صحیح مسلمان و خو د دې منافق په هغې چال کې دې غریب هم راغلی و ما ته وی چې زما زوی مستح ستا متعلق څه خبرې کوي ما چې مورې څه خبرې کوي چې خو دا خبرې په تا پسې کوي په تا باندې تهمت لګولی دی او زه چې د خبرې نه خبر شوم که نه چې د نبي علیه صلات وسلام مینه زما سره ولې هغه شانتې نشته وی کور ته رالمه وی بیماري مې د حد نه زیاته شوه تبه مې ډېره زیاته وی د نبي علیه صلات وسلام چې راغی که نه ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره که ستا خوښې زه مې د مور کره ځمه که ستا اجازت یې زه به چا کره لاړه شم د مور کره لاړه شم نبي علیه صلات وسلام راته وویل چې لاړه شه قسم په الله چې د نبي علیه سلام دې ټکي چې لاړه شه ما له بیمارۍ کې نوره اضافه وکړه وی ځکه چې نبي علیه صلات وسلام ته به چې کله مو ما وویل چې زه د پلار کره ځمه نو نبي علیه صلات وسلام به راته فرمایل چې حمیره څه له ځئ دا حمیره به نبي علیه صلات وسلام عایشه رضی الله تعالی ته د مینې نه وي حمیره وایي موږ په پښتون کې سوربوني نو ما ته وایي چې حمیره څه له ځئ مه زه ته خو بله ورځ تللی اوس بیا وایي چې زه پلار کره ځم او دا ځل مې چې د تپوس وکړو چې زه پلار کره ځم نبي علیه صلات وسلام راته ډایرکټ وایي چې لاړه شه وي زه دې ټکي ښه خفه کړم ځکه چې کله د خاوند د ښځې سره مینه یې کړه نو د پلار کره یې نه پرېږدي د پلار کره یې دا وایي زه د پلار کره ځم دی نه بځي دا دومره بېوقوف وي دا ښځه چې خاوند سره په دې خبره جګړې کوي او جګړه پې ځله کوي هغه ستا سره مینه کوي ړی درنه نه کېږي نو ځکه وایي مزه چې دا کم یو تې تنګ دی دا وایي زه د پلار کره ځم دا وایي ځه ورکېږه سړیه پړه کې وایي وایي مې دې ستا نه خلاص کړي چېرته اډو را ځمه نو ورته وایي ځه خو چې کوم خاوند ښځې ته وایي مه ځه د پلار کره نو پوه شه چې دا خاوند په دې ښځه باندې څه دی مین دی او هلته ډېرو شپو ته نه پرېږدي نو دا خاوند په دې ښځه باندې څه دی مین دی د هغه بعضې بېوقوفه که پکې جنګ کوي د خاوند سره ته مې د پلار کره نه پرېږدي نو چې دا درته ووایي چې لاړه شه 2 میاشتې تېرې کړي بیا ما پسې راځنه بیا به دې خوله وازه کړي بیا به جاړي بیا به چې ما ته توجه نه راکوي نو ما ته نبي علیه صلات وسلام چې زه لاړه شه د پلار کره ما چې وګوره دا ځل خو راته اډه ونیوې چې مزه زه ښه خفه شوم چې لاړم د پلار کره مې لاړم نو چې کور ته ورننوتم نو چې مور ته مې وکتل قرآن ورته پروت دی او جاړي چې بابا ته مې وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ځان له په جړا سر دی هغې ځان له جاړي ما ورته وایي چې بابا داسې خبره راپسې کېږي هغه راله جواب رانه کو مور ته مې وویل چې مورې په ما تهمت لګېدلی دی هغې راته دومره کرلې وویل چې عایشه ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي هغې راله دومره تسلي راکړه دلته کې نبي علیه صلات وسلام صحابه کرام راوغوښتل اجلاس یې راوغوښتو نبي علیه صلات وسلام په منبر باندې کېناست او خطبه یې وویله او ویې ژړل ډېر زیات یې وژړل او ویې فرمایل ما ته د عایشه په باره کې څه مشوره راکړئ که نه ما ته څه ووایه که نه زه څه وکړمه خلک په عایشه پسې خبرې کوي ما ته خو څه مشوره راکړئ که نه یو اواز پکې وشو د الله پاکه پیغمبره که ته د عایشه نه پړه کې ډېر زیات خفه یې که نه او ستا اړه یې نه غواړي د الله پاکه پیغمبره ازاد یې که طلاق ولې ورکړه ستا دپاره ښځې ډېرې په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه راپاسېد د الله پاکه پیغمبره یو تپوس وکړم یا عمر وکړه وی دا راته ووایه چې د عایشه نکاح ستا سره چا تړلی دی نبي علیه صلات وسلام داسې سر ښکته اوښ کې بیدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره یې واورېدله نو داسې سر یې اوچت کړو مسکی شو اسمان ته یې ګوته ونیوله د عایشه نکاح ما سره چا تړلی دی ما سره د عایشه نکاح الله تړلی دی
وی دا الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل اخري خبره ده، بالکل اخري خبره ده. خو ستا سره چې د عائشه نکاح الله تړلی دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده. زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته څنګه ښځه ورکړې ده. پیغمبره چې الله د عائشه نکاح ستا سره تړلی دی نو صفایي به موږ په الله پرېږدو، موږ ته به الله وایي چې عائشه څنګه ښځه ده. او توره د تیک نه راوستې او کړاسې ورکو او څوک چې عائشه پسې خبرې کوي قسم په الله زما د تورې په حواله کا. څوک چې عائشه پسې خبرې کوي هغه زما د تورې په حواله کا او چې د عائشه نکاح ستا سره الله کړی نو فیصله به الله کوي. نبی علیه الصلاه والسلام چې دا خبره واورېده ډېر زیات اطمینان ورته راغی، زړه ته سکون راغی. وی عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو، عمره زما د زړه چاودنه دې ختمه کړه. او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته. چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله. ورته ابوبکر رضی الله تعالی داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبي علیه السلام دروازې ته راتلو او نبي علیه السلام به د چا دروازې ته تلو؟ د ابوبکر دروازې ته. چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عایشه رضی الله تعالی عنها مور اواز وکړو، وی من ببابي، زما په دروازه باندې څوک دي؟ زما په دروازه کې څوک ولاړ یی؟ موږ ته نور تکلیف مه راکوئ، د الله دپاره موږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ، په موږ نور مه بلسئ، زما لور خو تومتي کړه نو نور زما نه څه غواړئ. دننه جاړي د بار نه ورته آواز وشو، و ابوبکر کور والو ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی، ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی، ما ته دروازه لږه کولاو کوي که نه؟ چې دروازه یې کولاو کړه نبي علیه صلات وسلام ورننوتو. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټبر ورته فرمایي وي د الله پاک پیغمبر او تاسو په دې وخت نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي وي او نورې خبرې به وروستو کوم، خو دا راته ووایي زما عایشه کوم ځای ده، زما عایشه کوم ځای ده؟ الله هغې ورته وویل وي زما لور چې ستا د کوره راغلې ده موږ سره خبرې کوو، موږ له جواب نه راکوي، بس جاړي او جاړي او جاړي جاړي. او چې کله عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه که نه او د مور او پلار حالت یې ولیدو نو موسلی راواغسته، موسلی راواغسته او یو تورې تیرې طرف ته روانه شوه. مور یې پسې ورغله وي عایشه څه کوې؟ ځان وجنې کو، ځان ته تکلیف ورنه کړي، دا ته څه کوې؟ وایي مور یې ما ته څه مه وایئ، زه د هغې رب دربار له روان یم چې په هغې کې موسی اوښ کې توی کړي دي، په هغې کې عیسی اوښ کې توی کړي دي، په هغې کې مریم اوښ کې توی کړي، په هغې کې آدم اوښ کې توی کړي او د هغوی د اوښکو جواب هغوی ته میلاو شوی. نن د ابوبکر لور بال د خپلې اوښ کې توی او امید ترې نه ساتي. عایشه رضی الله تعالی عنها په جانماز ناسته ده او چې د نبي علیه صلات وسلام خبرې واورېدې که نه نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی قسم په الله چې زړه د مې راله وی ټینګه نه شومه، ما وي چې زه د دواړو جهانو سردار نه تاویږم او په چغو چغو ورته جاړم ورته. خو بیا مې سوچ وکړو چې ته د رب دربار پرېږدي، د خپل د رب په دربار کې چغې وایي هغه پرېږدي او خپل خاوند له به ورځي. نه زه د خپل رب دربار نه پرېږدم، د خپل رب دربار نه پرېږدم. وی ناست وم نبي علیه صلات وسلام مې خواله راغی، وی ما ته وایي چې عایشه، ما وی چې حضرت جی، وی چې عایشه خپله صفایي وکړه زه نن اورېدو ته راغلی یم، زه نن اورېدو ته راغلی یم، ما ته خپله صفایي وکړه عایشه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ورته دا وویل چې زما حالت په شانتې د یوسف علیه صلات وسلام د پلار دی، زما حالت نن په شان د یوسف علیه صلات وسلام د پلار دی. وی دومره غم را باندې و چې د یعقوب علیه صلات وسلام نوم رانه مې هېر شو، د یوسف علیه السلام پلار مې یاد کو. او ما ورته وفرمایل چې اشکو وبسی وخذني الی الله، زه خپل جړا فریاد الله تبارک وتعالی ته کوم، ما نه که لاړ شئ، ما نه که لاړ شئ، زه خپل رب ته جاړم او ما ته به زما رب جواب راکوي. خو زه درته ډېرې صفاینې بیان کوم نو تاسو زما خبره نه منئ. ما دا خبره وکړه او یې کتل مې وی دا مې په زړه کې چې الله خو به زما صفایي ځکه کوي چې زه بې ګناه یم، زه بې ګناه یم، الله به زما صفایي ضرور کوي. خو دا مې په وهم او ګمان کې هم نو چې دومره ضربه کېږي. ایمان چې هغه غني ذات دی، هغه بې پروا ذات دی، چېرته زما صفایي به کېږي نو په کلاره به کېږي. ایمان چې دا خبره وکړه که نه په نبي علیه صلات وسلام د وحي اثر شروع شو. د وحي اثر دا چې یخ جمع به بالکل یخ جمع، او چې کله په نبي علیه السلام به وحي راتله نو بدن به یې د خولو نه ډک شو، په دې تندي مبارک به یې دا خوله داسې پړه کېدله، خولې به پرې شروع شوې، رنګ به یې تک سور شو، تک سور په یخ جمع کې. دا به په نبي علیه صلات وسلام باندې د وحي اثر و. چې کله په نبی علیه صلات وسلام وحي شروع شوه ویل چې عایشه مبارک دې شه، عایشه مبارک دې شه، الله ستا د زړه فریاد واورېد، ستا د زړه فریاد یې واورېدو. چې کله د نبی علیه صلات وسلام د وحي دا کیفیت ختم شو که نه، الله تبارک وتعالی هم دا آیتونه مبارکه نازل کړي په دې سوره نور کې 18مه سپاره کې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی اثر ختم شو کنه وی خندل ایماته چې عائشه مبارک شه الله تبارک وتعالى ستا صفای ماته وکړه الله ستا صفای ماته وکړه دا وی مور خپل میراته وی چې عائشه پاسا خپل خاوند ته غاړي وزا پاسا عزت زد ونیوما عائشه زما فرمای عزت زد ونیولم ما چې د اچا شکریا ادا کوم زه د خپل رب شکریا ادا کوم تاسو ما صفای نه منله زه چاته نه پاسم خپل رب ته په مسلفه وته مو می جړل امام چې الله ته ډیر مهربان ذاتي تقریبا د یو رکو سبق ته اندازتن چې دا ټول د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په صفای کې الله تبارک وتعالى د آیاتونو مبارکه نازل کړي دي دا دومره مبارکه دي او مبارکه دي وجه سوا وجه پکې دا وجه د خپل خاون سره ډیر مینه ساتله د خپل خاون ډیر زیات خدمت کوو حالانکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عمر کې ډیر زیاته کمه او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رحلت نه ورستو داسې ژوند تیر کړي داسې ژوند چې خپل ټول ژوند دین ته وقف کړي کله به صحابه کرام چې کله په دینی مسله کې وان خطل کنه او مسله به ورلنه ورتله نو فتوا د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه اغستله فتوا د هغې نه اغستله چې هغې به دسخط وکړو چې دا مسله ټیک ده نو هغه مسله او د ښځې او خاوند ترمنځ چې څومره مسلې دي کنه سنت طریقې دي د ښځې او خاوند ترمنځ د کور د ژوند خپل سړی نه خبرېږي کنه دا ټول چې موږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام را نقل کړي دي په دې کې د ټولو نه زیاته حصه د چا ده د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده خو دې زمانه کې بدبخت خلک داسې شته دی چې کوم منافقین هغه تهمت لګولي هغه تهمت او اوس هم په دې زمانه کې لګي چې ورته شیعهګان ویلی شي داسې دردناک بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو ټبر 1 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक के जो हमेशा दासे बयानात और वाक़यात तासु महता राजी कमेंट्स के सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके और फुल मलगरों सर ये सवाब पर नियतमंद शेयर होंगे अस्सलाम।